آیا حقیقت دی چې حکومتونه یا د غټ طاقتونه چې کوم دي نو دا واړه واړه طاقتونه یې لري او داسې څه نشته؟ دا یوازې کلایمټ چینج نه، تاسو کو هر یو انساني آرټیفیشل ډیولپمنټ وګورئ که نه، فطرت نه چې تاسو څومره لرې کېږئ او فطرت کې څومره ګوتې وهئ، فزیولوجي به ډسټرب کېږي. د انساني جسم هم مثال به طور تاسو د کپنې نه یو ګاډي راوباسئ چې دلته موږ ریمان چینج کوو، الکترانکس ډیفرنټلی د ګاډي اوورال پرفارمنس ډیکریز کېږي. تاسو سمپل د خپل غاښ کې یو آر سی ټي وګئ، پوره غاښونو مسله تاسو ته سیکوینس بیا شروع شي. یو انټي بایوټیک وخورئ تاسو پوره فزیولوجي چینج شي. اوس تاسو وګورئ چې په انسان په دنیا کې د لاست سپیشلی لاست 50 ایئرز تاسو وګورئ چې څومره چینجز موږ راوستل، څومره انټرفیرنس موږ وکړو. تاسو فطرت کې انټرفیرنس کې نو دا د فزیکس یو ډېر مشهور لاله چې ایوری ایکشن هیز ریاکشن. کله چې یو پروډکټ جوړېږي سره بای پروډکټس هم جوړېږي. لکه مثال شوګر چې جوړېږي نو ورسره کچره هم جوړېږي. داسې تاسو وګورئ که نه چې کباب والا کباب جوړوي نو بلا ګند ورسره هم لکه د هر یو پروډکټ سره بای پروډکټ خامخا وي. د ډیولپمنټ سره به بای پروډکټ ان شیپ اف کلایمټ چینج خامخا وي. دغه حد پورې دا فیکټ دی. اوس افسانه هم ډېر داسې لکه ظاهره خبر زموږ خو هغه تھنک ټینک هم نشته او هغه سوچ هم نشته، دونه سټډي هم نشته، خو داسې څومره چې ما ریسرچ پیپرز کتلي دي نو د ډېر حده پورې په دې کې لکه داسې ملکونه شته چې دا ایون فیوچر کې به دا ایز ا وار اګینسټ ټرر چې څنګه اوس روان دی که نه، داسې به د کلایمټ چینج هم یو بزنس په شکل کې کېږي. ګبر سنګ به په دې ډېر ملکونه بزنس هم کوي. دا هم یو سوچ شته ایگزسټ کوي په دنیا کې چې یاره کېدای شي ځینې ملکونه هغه خپل اچیومنټ هغه لیول ته رسولی دی چې مزید هغې دپاره اچیومنټ یا ډیفیکلټ یا لا پاسبل نه دی. هغې پسې شاید نور ملکونه ډېر په تیزۍ سره روان دي. دې دا مختلف ارګنایزیشن دا جي 8 پلانټ چېرې د کاربن سیکویسټریشن او کاربن کنسنټریشن او کاربن بجټ او چې دونه بهر یو ملک ریلیز کوي. اوس ظاهره خبره ده چې تا په خپله کور ځان نه جوړوو نو ستا لپاره نو باونډریز وو. اوس چې زه کور جوړوم ته چې نه دا دروازه به دونه دنګې روشندان به نه پرېږدي، پرده ښکاري دا ښکاري. نو دا هم یو فیکټ دی چې یس د دې مس یوز کېږي د هغه ملکونو خلاف چې کوم ایمرجنګ سټیټس دي. هغې ته فیوچر کې ډېر مشکلات شته او دا هم لانګ رن کې داسې ده چې کوم د ملکونو نیچرل ریسورسز دي نو ځینې ملکونه د اپروچ کولو لپاره ایون دا کلایمټ چینج هم ټول یوز کولی شي. لکه ګلیشیر به اوس موږ ووایو یا نور ډېر څیزونه نو هلته راځي ټیکنالوجي دا کلایمټ چینج موږ داسې چې څومره تاسو پروجیکټس وګورئ که نه، شکیل افریدي هغه اریسټ شو، پولیو مهم. اوس پولیو ځان یو شیز دی خو د هغې بای پروډکټ چې کوم یوز کړو نو مې وي چې کلایمټ کې هم څه داسې هیډن ایجنډا شته اټ ایگزسټ. دا ساینټسټ په دې ډېر زیات ریسرچ پیپرز په دې شته، تاسو کتلی شئ. اوورال دا یو افیکټ هم دی.